نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د قرباني حیوان حلالولو نه مخکې هر مسلمان ته پکار دا دي چې وسو خبرې وپیژني او خپل قرباني په سنت طریقه سره حلاله کړي. هر مسلمان لپاره دا ضروری دي چې خپل قرباني په سنت طریقه سره حلاله کړي، ځکه په سنت کې ډیر برکات او ډیر فائدې دي. نو اول سنت طریقه خدا ده چې کله یو سړی حیوان د قرباني حلالولو لپاره تیار کړي، نو د دې لپاره ضروری ده چې خپل چاړه په بهترین انداز سره دی تیار کړي، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کله چې تاسو حیوان حلالوئ نو په بهترین انداز سره حلال کړئ. وليحد احدكم شفرته، او کومه چاړو باندې چې حیوان حلالوئ هغه ښه تیاره کړئ. فليرح ذبیحته، او تاسو خپل هغه ذبیحې ته هغه حیوان ته چې حلالوئ هغه ته راحت ورکوي، هغه تکلیف بې ځایه تکلیف مه ورکوي هغه ته. نو کله چې د مسلمان هغه حیوان لپاره خپل چاړو تیره کړي، نو د چاړو د تیروالي په وجه سره دته تکلیف زیات نه رسیږي، دته راحت رسیږي. کوم عام تکلیف چې په پس چاړو باندې هغه چاړو چې هغه زیاته تیره نه وي، په هغه باندې چې کوم زیات تکلیف رسیږي په نسبت د هغې پسې چړې هغه چاړه چې هغه تیره سوي هغه تکلیف ډیر کمی. نو هر مسلمان چې کله یو حیوان حلالوي، کله دی قربانی کوي، نو اول سنت طریقه دا ده چې د خپل چاړو په بهترین انداز سره په ښه انداز سره په ښه طریقه سره ښه تیره وساتي. بل کله چې د حیوان حلالولو ته تیار شي، نو دغه حیوان دی په ښي طرف باندې وپرځي، قبلې طرف ته د حیوان پښې دي د قبلې طرف ته کی، او دا سړی دی ورته ودرېږي او په ښي لاس باندې دی حلالوي. دا سنت طریقه ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي، انس رضی الله تعالی عنه فرمای قال زح النبي علیه الصلاۃ والسلام بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده، په خپل لاس باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې خپل هغه دوه قربانیانې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام حلاله کړي. وسمى وکبر، او بل سنت طریقه دا ده الله اکبر دی وایي، بسم الله الله اکبر دا دی وایي، ووضع رجله على صفاحهما، او بل سنت طریقه دا ده چې کله حیوان وپرځي په ښي طرف باندې، نو خپل ښی پښه د حیوان په دې ښي طرف باندې په دې ښي مټ باندې پاس کېږدي. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قربانی کوله، نو خپل ښی پښه د هغه وری چې حلالوي نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه په دې ښي مټ باندې له پاسه کېښولله. نو بل سنت طریقه دا ده چې د قبلې طرف ته د حیوان وپرځي، ښی طرف ته د حیوان برسیری، او په دې ښي مټ باندې د حیوان باندې د حلالونکی سړی خپل ښی پښه پاس کېږدي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مسنونه طریقه ده. او بیا کله چې یو سړی خپل حیوان حلالوي، نو په د دې لپاره ضروري دا د مسنونه طریقه دا ده چې په دې حیوان حلالولو کې د څلورو شیانو د دی خیال وساتي. دا څلور شیان د حیوان پریک. اول په هغه کې مرۍ ده، هغه نالۍ چې په هغه باندې خوراک دغه حیوان تیری. دوم هغه نالۍ چې هغه باندې د حیوان سا اخلي، د سا والا هغه کومه نالۍ چې ده. دریم یو او بل طرف ته د حیوان هغه شارګونه غټ غټ رګونه، هغه څلور شیان پرې کول ضروری دي. نو حیوان به هلته حلالیږي په مسنونه طریقه سره چې د دغو شیانو خیال وساتي. نو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې خپل حیوان حلالوي، خپل قرباني کوي، نو د دغو مسنونو طریقو د خیال وساتي. د دغو مسنونو طریقو په وجه سره په دغه حیوان کې الله رب العزت ډیر برکت ته چې الله رب العزت دغه قرباني د مسلمان قبلوي. دغه سنتو طریقو کې د الله رب العزت ډیر فضیلت ته، د الله رب العزت ډیر په دغه کې برکات یې دي. نو هر مسلمان ته پکار دادي چې دغه مسنونو طریقو خیال وساتي او خپل قرباني په مسنون طریقه سره وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې سنت طریقه باندې د قرباني کولو الله رب العزت توفیق نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ.